حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ایها الناس اے خلقو لا تتمنوا لقاء العدو د دشمن سره د ملاقات خواهش مکوي د الله نه وصل الله العافیه الله نه خیر عافیت غواړي جنگ مغواړي ها فاذا لقيتم فاصبروا خو چې کله جنگ نا گزیر شي آمنے سامنے شي په میدان جنگ کې نو بیا فاصبروا ثابت قدم اوسئ او صبر کوئ فلا تولوهم الادبار بیا به تیښته نه کوئ بیا ثابت قدم اوسئ او بیا به وارم په سټ باندې کوئ ډېر ګران کار دی ښه په میدان جنگ کې د تلوار په ذریعې سره چې کله ته آمنے سامنے دشمن سره بر سر پیکار یې دا آسان کار نه دی هر طرف نه د مرګ آثار ښکاري توره راتلی شي نیزه راتلی شي غش راتلی شي د دې جنگونو په نسبت هغه جنگ ډیر ګرانو د مټو په زور د ایمان په طاقت سره باغه جنگیدل دا خو په خپل ذهنو کې ناست او بس کمپیوټرایز دور دی د یو ځای نه بل ځای ته میزایل ولیږي هلته پوره علاقه والوځي خو لیکن آمنے سامنے دشمن سره په میدان جنگ کې جنگیدل دا لوی کلیجه غواړي لوی ایمان غواړي لوی طاقت غواړي صحابه کرام د داسې جنگونو نه را تیر شوي دي نو د الله مدد وګوره هغه 313 صحابه کرامو هغه 1000 نه زیات لښکر ته په میدان بدر کې بهترین شکست ورکو او 70 سرداران پکې مرداران کل پاغه کې ابو جهل مو چې د دې امت فرعون د تویل کېږي چې کله د دنه سر قلمولو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د جسم نه دسه اوچ غونته و نو دته وی چې دا سر را لبدیزه کې مکړ کا ولک خطه را نه کړکا چې خلکو ته پته ولګي چې د ابو جهل سره راوړی دی سام سړی سره نه دی راوړی د موسی علی السلام د دور چې کم فرعونو چې کله مرګ علامات ولیدل نو په موسی علی السلام پر رب ایمان وروړم چغه والے او د مرګ په وخت کې دا کلماتونه ویل زکه وته ابو جهل وی جهالت والا د مرګ په وخت کې دا لګیا دی چې نه کلمه چرته ویل شو چې سر را نه کټکه نو دلته نه بده تنه کې یو وخت چې خلکو د پته ولګي چې د ابو جهل سره راوړې د کمزوري سړي سر نه دی نبی علیہ السلام فرمایل چې زما د امت فرعون د موسی علیہ السلام د قوم د فرعون نه هم غټ سرکشه او 70 افراد پکې په قید کې رالل بیا دا تفصیلی واقعه ده نو معلومه ده شو چې کله دشمن سره آمنے سامنے شنو بیا با د کمزورۍ اظهار نه کې واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الله رب العزت فرمای چې کم اسلحه تاسو سره پرته ده کم توپ او کم اسلحه تاسو ته پرته ده هغه بار بار شایع کوي قوم ته چې کفارو پزله کې یره پرته ترهبون به عدو الله وعدوکم بدغه اسلحه سره بدغه ټینکونو بمونو سره خپل دشمن او د رب ذوالجلال دشمنان کفار او یروي دا پټ نه ساتي چې دې ته پت لګي چې د اسلام شان څه دی او د اهل اسلام شوکت څه دی